د سورہ توبه 104 نمبر آیات ته یوصل سلور نمبر آیات د سورہ توبه د آیات کې الله جل جلاله د یو اعتراض جواب کوي. مخکې سفارو کې را روان دي چې ابراهیم علیه السلام پلار چې و نو دا مشرک وو او هغه به د خپل پلار د پاره بخنه چې دنو دا به غوښته، استغفار چې دنو دا به غوښتو. او پرونی آیات کې تیر شو چې د مشرک ته پاره اگر کو قریبی رشتہ دار ولې نه وي خو بیا به هم د هغه د پاره استغفار دا بنه غواړي. نو بیا ابراهیم علیه السلام د خپل پلار د پاره څنګه استغفار غواړي؟ نو دغه اعتراض جواب کوي الله جل جلاله چې ابراهیم علیه السلام پلار په ابتدا کې مشرک وو خو په کفر باندې لامل نو چې د بوله استغفار غوښتل، خو چې کله د مرګ په کفر باندې وشو دې ته یقیني پته ولګېده چې دا اوس بدبخت په کفر مړ شو. نبی ابراهیم علیه السلام د پلار د پاره استغفار چې دین دا نه دی غوښته، او یا چې ته کله پته ولګېده چې دې اوس ایمان نه وروړي، دا په کفر باندې ډېر زیات کلک ته دی مسلمانېږي نه، نو مس به د هغه لپاره استغفار غوښتل چې دین دی پرې غوښتل، به د هغه لپاره استغفار دا به نه غوښتل. الله فرمای وما كان استغفار ابراهيم لابيه، اور چې د ابراهيم عليه السلام د خپل پلار د پاره بخنه غوښتل استغفار کول دي الا ام موعده، مگر دا خو دی وعده وا وعدها اياه چې دغه وعده کړي و د دې سره پلار سره چې کله تلون وته وي چې پلار د سید د بستاره لپاره بخنه چې دنه دا بغواړم بخشش په ستاره فاره چې دین دا به طلب کو. فلما تبين له، بس هر کله چې هغه ته واضح شو پته وته ولګیدا انه عدو لله، دا خدا الله جل جلاله دشمن دی، کافر دی، مشرک دی. تبرأ منه، نبیت برات اعلان کو، بیت تبری اختیار کړه. ان ابراهيم لأواه حليم، یقینا ابراهیم علیه السلام چې و لأواه حلیم، ډېر زیات صبرناک و، ډېر زیات. لأواه حلیم دا یو معنی راځي اکثر یاد لأواه معنی کېږي ډېر زیات رحم دله، نرم دله، او حلیم معنی کېږي ډېر زیات صبرناک و. دې پلار با ابراهیم علیه السلام ته ډیر زیات تکالیف چې دین دا به ورسول. ابراهیم علیه السلام وسره خبرې کول نو ډیر په نرم لهجه به پویو، ډیر ښه انداز سره به د خپل پلار سره چې دین دا به خبرې کولې. ابراهیم علیه السلام به خپل پلار ته وعظ نصیحت کو، ولیکن پلار ته چرته جواب نه دی ورګرځولې. یو خودی زمانه بچی دي، بعض زامن دا سشتره چې د پلار په گریوانونو کې لاس واچول، اته مونږ پر خپل کلی کې په خپل سترګو لیدلي دي داسې زامن د پلار په گریوان کې لاس اچي. ابراهیم علیه السلام پلار کافر دی، مشرک دی، لیکن بیا هغه د خپل پلار لپاره بخنه غواړي، استغفار غواړي. الله جل جلاله د مور پلار مبارک کې سونه وصیتونه کړی دي. وصینا الانسان بوالديه، من وصیت کو انسان د خپل مور پلار مبارک کې حملته امه کرها ووضعته کرها. الله فرمایي چې دې مور دې حمل دې اوچت کړی دی او یو تکلیف نو یو بلاوه بل تکلیف چې دې نه د مور په د باندې برداشت کړي. وحمل وبصال 30 شهرا،
حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب اوزعني. دا رنګ په شلمه سپاره کې هم الله جل جلاله د مور پلار په باره کې آیاتونه چې دي نو دا نازل کړي دي. په شپږشتمه سپاره کې هم الله جل جلاله د مور پلار باره کې وعظ نصیحت چې دي نو دا بیان کړي دي. په یوشتمه سپاره کې هم الله جل جلاله د مور پلار په باره کې وعظ او نصیحت چې دي نو دا یې کړي دي. دا سه په 15مه سپاره کې هم الله جل جلاله د مور پلار حقوق چې دین دای بیان کړی دي. را روان دي ان شاء الله به وای مور پلار څومره قدر چې دین دا پکار دي. اتمه سفاره کې هم الله جل جلاله د مور پلار چې څومره قدر دی هغه بیان کړی دی. نن سبا خلک پلار ته کنځلم کوي ستغه سپورې وای او کله لګ دا سوچو کې چې خدای دې پلار نه پیدای او ته بیا را پاسې پلار ته مخ وردانګي مخ ورګرځي نو دا ډېر د بدبختی علامات دي. د قیامت علاماتو کې دا خبره داخله ده چې یو سړی به د پلار دا پرمانه شروع کی او دوستان چې دین دا به خوشاله ساتي. د پلار خبره به نه مانی او د دوستانو باندې بخپل ځان چې دین هم به قربانه وي. نه حق وخت خلک د پلار او د مور نه مانی او په دوستانو باندې خپل ځانونه چې دین دا قربانه یا ق وخت. ابراهیم علیه السلام چې دا ډیر زیات صبرناک او رحم دل او د بل پلار لپاره ډیر زیات دعاګانې استغفار دا به وختل خو کله به کفر مړ شو نو بیا استغفار بند کړو. الله فرمای د دې دین اوس یو بل شبهه د صحابو ذهن تراغله چیرې زمون چې دا کم خلق په کفر باندې مړ شوی دي مونږ چې دا دومره استغفار دا غیره لپاره کړیو دې بس کی دا همغه بیلار شو گمراه شو. الله جل جلاله بیان کوي چې الله هغه قوم گمراه نشماري ترسو پورې چې هغه ته هدایت نه کړي ترسو پورې چې هغه په خبره پوهه کړي نه چې کله په خبره پوهه شو بیا صحابه منی شو چې دا خبره د پوهیدون مخ کې کوم کارونه کړی دي الله فرمایي چې د قدوی ته معاف دي او چې کله وته هدایت واضح شو چې د مشرک د پاره نشي کولای دینه بس کې بیا غواړي نه داخله به گمراه وي بیلاری وي. وما كان الله ندي الله جل جلاله ليضل دا چې گمراه شمار کړی قوم یو قوم لرا بعد اذ هداهم حتى يبين لهم رستو دینه چې هدایت کې دیتا حتی تر دې پورې یبین لهم تر دې پورې چې بیان کیږي تا ما هغه سیت تقون چې دې ځان بچ نو ما یتقون چې بیان شو دا غینه پس کو سو غواړي نه دا به گمراه او چې دا غینه مخ کېونه بس اخو مافتی. ان الله بكل شيء عليم بشک الله جل جلاله په هر یو سیز باندې پوهه دی او د دې نمخ کې الله جل جلاله مونږ ته احکامات چې دي خپل خپل حکمونه د بیان کړو چې دا کوي او دا چې دین دا مکوي نو دې لپاره قوت او غلبه پکاروي. نو الله فرمایي چې یو سره ټول نه زیات غالب یم ان الله له ملک السماوات والارض یقینا الله جل جلاله د فار خاص بادشاہت د اسمانونو او د زمکه دی. الله بادشاہ د اسمانونو او د زمکو دی. یحیی و یمیت هغه ژوند کول او مړ کول کوي چې دا څه کارونه څوک نو معلومه شو چې دا ډیر طاقت والا دی نو چې طاقت والا دی طاقت والا خبره معنی کی لہذا من بدا الله خبره مانو. وما لكم من دون الله او نشتر استاس د پارا سوا د الله نه من ولی سوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه البتة تحقیق رحمت رولی الله جل جلاله خپل پیغمبر باندې او په مهاجرینو باندې او په انصارو باندې او په هغه کسانو باندې چې د دوی تابعداري کوي په ساعت العسره په غسق وخت کې من بعد ما كاد يزيغ رسل اغنا قریب و چې زلونو د هغي زلونه دی ویډلې فریق منهم یویډلې د دغنا کاغه شیو. کله چې مسلمانان دغه توتل غزوه تبوک توتل
نبی علیه الصلاۃ والسلام اچانک اعلان وکړو او دغه ټیم کې دوی مکه مکرمه او نور طائف چې دینو د علاقې فتح کړې و او راغلي ډېر زیات ستړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چا خبر ورکړو چې د روم بادشاه چې دین هغه حمله کوي او فوج چې دین د تیار کړی دی په تبوک کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام کله عاملانو کو چې مونږ به غونډو او د هغه سره مونږ په تبوک کې جنگيږو. مکه مدینه منوره ته رانه نشي راتلی مونږ به بسیزو. کله دا اعلان وشو نو مهاجرین او انصار دی خو نقد پاسېدل. خو بعد کسان داسې وو چې هغوی د کلي د مجبورۍ ته کتل چې یاره یو دی خوا کجوري پخې دي بل دی خوا غریبي ده ډېره زیاته تنګستیا ده او دا نور چې کوم صحابه نو دی خو دې خبرو ته نه کتل. ایو بس د نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم او د الله فیصله و به ډایرک پاسېدل. خو دې خلکو دې خبرو ته هم کتل چې یو خو ډېره زیاته ګرمي ده بل دا چې روژه ده بل دا چې که زمونږ د ګټې وټې کم فصلونه دي نو هغه هم پاخه دي او بل دا چې د دنیا د سوپر طاقت سره زمونږ مقابله ده د راتلو څه امکانات چې دي نه دا نشته دی. کتابونه لیکي چې په دې سفر کې په مسلمانانو څومره سختې تېرې شوې وې تر دې پورې چې په یو وخت باندې به لس صحابه چې دي نو دا بدلل خو په نمبر باندې دومره سختې به تېرې شوې وې چې د کجوري اډوکې به راواغستو هغه به څو کسان وچوب او بیا به پسې وبسکلي. دومره سختو دا جنګ یا به یوه کجوره چې ده نو دا به په لس کسه باندې خوړه. دا د یو ټیم نه دا د یوې ورځې د هغوی روټۍ به وه. دومره ګران کار. بله دا چې ډېر ورته څه نه میلاوېدل نو بیا به یې اډوکې چې دي نو دا به یې چوپل هغې به خپل وخت تېرو او چې کله ورته اوبه ختمې شوې نو اوښان یې ذبحه کول شروع کړو اوښان یې حلالول او د هغې غوښې به یې نه چوڼولې د هغې نه به یې اوبه ایستې ځان دپاره به یې څکلې. زمونږ خلک خو مزې یې وکړې په مفتو کې راته دین راغلی دی خو بیا هم زمونږ ړونه نه خوږېږي چې مونږ د دې کار وکړو. بیا هم زمونږ په ړونو کې درد نه راځي د دې دین محبت زمونږ زړونو ته نه کوزېږي. دا مونږ ته به څومره په مشکلاتو راغلی دی او هغه صحابو به دې ته نه کتل ډایرک ووتل لږې تندې تېرې کړې او چې واپس راتلل نو الله کامیاب راوستل. خو دې کې بعضې کسان داسې وو چې هغې دوی ته وکتل نو د هغې په زړونو کې داسې لږ دغه شان پیدا شو پاتې کېدو طرف ته میلان وشو. لیکن الله جل جلاله باغی باندې خپل رحمت وکړو نو هغې دا خبر یې رېږړه هغې مو وتل. نه دې کې الله هغه بیانوي چې بعضې کسان داسې وو یو ډله داسې وه چې د هغې زړونه کاږه شوي وو لیکن ثم تاب علیهم بیا الله جل جلاله رحمت وکړو په هغې باندې انه بهم رؤوف الرحیم یقینا الله جل جلاله په دې باندې رؤوف مهربان دی رحیم رحم کوونکی دی. الله دې عمل کولو